اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ته فرمایي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، چې کله یو کار کې نو داسې مو وایا چې دا کار به سبا لکوم، بلکې ان شاء الله ور سره وایا. نورونو مونږ لم پکار دي چې کم شي کو هغه کې مونږ ان شاء الله وایو. که کور درته زنانه و چې سبزی را لروړه بنډې روړه نو دا مو وای چې روړم و ان شاء الله روړم درله. الوګان روړه ان شاء الله روړم. د بازار نه را پلان کې شی روړه و ان شاء الله روړم. که انسان پرس کا مثلا دی ګلکار دی چا ور سره خبرو ک چې مال به باندې شروع کې کوټه براله جوړه دیوال براله جوړه برنده براله وې کله براله شروع کې دامو چې د خالی پرز به شروع کوم د اتوار پرز به شروع کوم ان شاء الله ک الله غواړي نو د خالی پرز به شروع کوم ان شاء الله ک الله وغختره اتوار پرز به شروع کوم. که یو ترکان دغه ته چې وجرور کار براله کله شروع کې مخکې ور سره خبره کړې ده ان شاء الله په پلان کې تاریخ به شروع کوم. دا شروع کوم لپس اسم وې نو که ان شاء الله لپس پکې زیات چینو په دې باندې خل نستړي کېږي. خو دومره خبره ده چې دروغجن به نشي. بل دار چې کار دی الله ته وسپارک الله او غختنه شروع وکم نو چې الله نی غخترو انسان یو کارم نشي کوله. ان شاء الله به په خپل ځان باندې به بالکل اعتماد نکړي چې کله د کال د اخر ورځ شي او دا سبقونه د طالبانو ته استادان خي نو ځکه اکثر د طالبانو ته د کتاب د پانه مشمار طالب د کتاب د پانه شمیرل شروع کی چې سونه راته پاتې زوته طالب جان د کتاب پانه مشمارا بیا نه ختميږي ګوري زم نشمارم بیا نه ختميږي. بعضی وخت یو طالب را سره بلدی ناغا چې کم بلدی مدرسه کې ما ته ځان له وی یره جدا کم کتاب کې راغلی چې د کتاب د پانه او شمار نو بیا نه ختميږي او چې د کتاب د پانه او نشمار نو ختميږي دا کم کتاب کې راغلی زم یو کتاب کې مدانه دی راغلی. خودمره خبره ده چې د کتاب پانه توشمارلې نو د انسان زړه کې دا راشي یره دا یو پانه بتینن وایو یو به سبب وایو یو به بل رضو وایو به بل رضو وایو بشپک پانه دی پلان کې راز باندې به ختميږي شل پانه دی شل روزه پس به دا ختميږي. نو هم دی وخت چې د پانه وشمارلې اعتماد به په خپل ځان پیدا شي یو بنن وایو یو به سبب وایو یو به بل رضو وایو فزان باندې اعتماد پیدا شو چې پانی دې نشمارلې اعتماد او باور به په الله وی چې الله به ختمي نو چې په الله دې اعتمادي په الله دې باور نو به رب العالمین ختمي. او چې پزان دې اعتماد پیدا شو یو بنن وایو یو به سبب وایو نو ته یا بتنا جوړ شیطان به پاتې شي یا زنا جوړ شمانه به پاتې شي. ځکه انسان چې هر کار کوي نو چې الله امدادو کې نو کېږي چې الله امداد نه کړی نه کېږي. تاسو له یو مثال درکم زمون په دې زینو کې خو دې کوټو ته وګوره ځکه تورمځه یو کلی غونتره نو په خوا به خلکو په خټه باندې دیوال وو بیا چې کم دې خسته او ډکره په خټه باندې لګوله اوس تقریبا د سیمټو د ور راغی په سیمټو باندې خلک باندې کوي. نو تاسو دې پخوانو کوټو تلغ غونته دې شاګانو ته وګوره چې کله یو انسان کور جوړی کنه نو دا خزه او خاون په خپل مابین کې او بچی راځي مشي مشوره وکړي یره پیسې خودم ردی دا خختم ګرانه ده دا خو ډکرم ګرانه ده دا خو سیمټم ګران دي دا خو د ګلکار غدیاړي او د مزدور دیاړي یره دومره شیخ مون سره نشته. نو چې بیا دا خبرو کې دومره پیسې خوشته دي نه که کالیم ور سره خرج کو کار نه کیږي بیا خپل ما بین کې وي شروع به کو الله به کوي شروع به کو ان شاء الله الله به زمونږ دا کورم جوړ کی اډیرو خلک جوړ کړی ان شاء الله الله به زمونږ د غریبانو دام جوړ کی الله به طاقت راکړي. نو پکور باندې شروع کی نو چې دا سې لګ لګ کار کیږي ورکه خیر الله به کوي الله به کوي.
اغه ټول کور رب العالمین ته اوس پاره چې الله به کوي نه اغه ټول کور الله پاک د انسان جوړ کی بیا چې کله مازیګری غونټه ټیم شي کنه او په دې ګلکاروم نه وختي او بارې لارې طرف ته قوازه جوړه کړي نو د قوازه غلرګي پر دیوال کې ورکړي سوړې پکې ولکړي نو چې کله د مازیګری ټیم شي نه وختي ناغل کې ګلکار چې قوازه را دی خوا کی او یورګ دي سرو کې خخت एकदम ادا بندوما نو دا کور د مالک وته وي مړه خو خخت دوه خخت لازم بندول شمه بس پریګه ردون غټکارو شو خخت دوه خخت مړه دا خو زم کول شمه دا الله شان دې مرشي او د داغه بچیم یو شاته په دیوال کې وګوره کنه د قوازه غسولي پاتې دا لاشته کې نشته زمونږ د خلکو دیوالونو کې وګوره دیوال مزیدار خطل لري چت پرې دن نټول پلستر لیکن د قواضی اغسریوم اق شانته پاتې دا ولی زکه دی وی مړه خو دوه خختی داغه پکې زم ور کول شم نو چې زور کول شم او په خپل ځان د اعتماد وک د الله نه باور پاتې شو الله وی ته نشي کولی نو پزان باندې به اعتماد نکید هر کار به رب العالمین تسپاره ان شاء الله الله به سر ترسي نو هر کار چې کې هغه کې به ان شاء الله ان شاء الله رب العالمین به سر تا غرسي اصل کې مکه مکرمه کې رسول الله مبارک بلګیو خلکو ته د اسلام هغه دعوت ورکاو په مزه مزه به خلک مسلمانېدل د پاک پیغمبر مبارک هغه چرچا په مکه مکرمه کې ډیره زیاته شو شهرت علیه الصلاۃ والسلام زیاتمون چې کوم د مکه مکرمه سرداران دي او د قریش مشرانو د رسول الله مبارک عزت برداشت کول نشي لکه په دې زمانہ کې یو عالم دی غله الله په عزت ورکی نو بعض خلک داسي و د محلې چې غل شي برداشت کوي د کلی خلک بعض داسي چې غ برداشت کولی نشي نو د دوړو جهانو د سردار مبارک چرچا زیاته شو شهرت د علیه الصلاۃ والسلام دا زیات شو نو د مکه مکرمه چې کم سردارانو قریشو نو دغه کافران بس وزیدل اور به په بلید چې په کومه طریقه به رسول الله مبارک نه داخلك منګه واړو د دوړو جهانو سردار مبارک به په کومه طریقه د ځمکې د سر نه منګلري دا خلک د پس روان شو د خلکو د زړونو محبت خود د سره دی شهرت خودو منته نو کوشش وکاو خو په خپل کوششونو کې ناکام شي نو بیا یې مدینه منوره ته یو دوه کسانو لېګل چې تاسو مدینه منوره ته لاړ شئ او په مدینه منوره کې يهوديان شته او هغه کې په يهوديانو کې عالمان هم شته نو د پخوانو کتابونو عالمان پکې شته نو تاسو لاړ شئ رسول الله مبارک یادو چې د دې سړی تپوس د هغه خلکو نو کې چې آیا دا د الله پیغمبر دی او کله رب العالمین پیغمبر نه تپوسو کې نو دا دو کسان لاړ المدینه منوره ته مدینه منوره کې د يهوديانو چې کوم علماء نو اغوی سره یوځای شو او دا غوینه د رسول الله مبارک په بارکه تپوسو نو کړ چې را دا د الله رښتونه پیغمبر دی او کنا سره دروغ دعوی کړی اغوی ورته وی چون کې منګ لیدل نه دي نو تاسو داسې پروګرامو کې چې تاسو لاړ شئ نو د دې سړی نه پتا سو درې تپوسو نو کې درې یو تپوس دیدو کې چې په خوانه زمانہ کې او قدیمه زمانہ کې بعضی کسان داسي چې هغه د یو بادشاہ د وجنه هغه د خپل علاقې نه اوتیو نو د هغه کسانو حال او قصه راته بیان کړه او دویم تر دې تپوسو کې چې یره یو سړیو د دې ټولي دنیا چکرې والے د مشرق نواله تر مغربه پورې ګرځیدل لري او چکرې والے دي نو د هغه سړی واقع او حال را ته بیان کړه او دریم تپوس د روح په باره کې وکړه نو کده دې درې واړو سوالونو جواب یې دلدر نک نو دې د الله پیغمبر نه دی او کده دې درې واړو سوالونو جواب یې دل تفصیلی درک نو بیان د الله پیغمبر نه دی او کده دوه جواب یې دل تفصیلی درک د بل جواب یې دل اجمالی درک نو بیا به د الله پیغمبري بس دا کسان ډیر زیات خوشاله شو د مدینه منورې نه را روان شو
او دا دو کسان په لار خپل مابین کې ګپې شپې لګئی وې زبس کې خیر کاروش د اخره چې مدینه منوره ته رالو زبس د مدینه منوره خلکو راته چلو خو نو چې کله رال مکه مکرمه ته نو د مکه مکرمه چې کوم قریش او سردارانو او قریش اهل مکه هغه را جمع کړ ویره یو فیصله کون خبر امر وړي بس په دې خبره به د دې سړي سره زمونږ فیصله کیږي الکه څه خبر امر وړي د مدینه منوره يهودو درته سوې دوی وتوي چې غوی راتوي چې دا درې ته پوسره به تاسو نو کې چې یو هغه کسان چې هغه په خوانه او قدیمه زمانہ کې د خپل کلی نه وتلی دي د یو بادشاہ د وجه نو دا هغه حال لا ته بیان کړ او دویم هغه کسان د هغه سړی چې په ټوله دنیا چکرې والي دي د مشرق نه تر مغرب پورې نو دا هغه حال لا ته بیان کړ او دریم د روح متعلق ته پوښتنه وکړه بس هغه پوی دا خو صحیح خبره ده دا واقعي کړه دې خبرونه خو مونږ هم نه یو خبر نو کله دې جواب درلدر کوي د مدینه منوره علما د يهوديان وای نو بیا به د الله پیغمبري او که جواب درنک بیا پیغمبر نه دی دا اهل مکه او د قریش سرداران دارال د دوړو جهانو سردار مبارک نه ویره بس منګ او ته په خپل مابین کې بس یو فیصله کو منګ ته پته لګی چې دا الله پیغمبر یو کنه یو دې ته پوښتنه درنکو منګ ته بالا پته ولګي د دوړو جهانو سردار مبارک وته ست پوښتنه را نه کوي دغه د مدینه منوره يهودو چې وته کوم سوال نه هولو هغه درې واړه سوال او هغه ته پوښتنه د عليه الصلاه والسلام نو کړل د دوړو جهانو سردار مبارک وته وی د دې ته پوښتنو جواب به تاسو له درکم سباله سبب درته وې ان شاء الله رسول الله مبارک ایر شو دې اونوي چې سبال راشه ان شاء الله جواب بدر لدرکم نه ان شاء الله ایر شو دا کسان سبال رال د دوړو جهانو سردار مبارک وی چې زه وحی براشي جبرئیل امین براشي او ما به خبر کی ویله به جواب ورکم وحی په سبارانه لا په بل ورځ جبرئیل امین رانغه په درې مرو جبرئیل امین رانغه په سلور مرز رانغه په پینځه مرانغه په شپږه مرانغه په و مرانغه دوی ته خدای دوالو جهانو سردار مبارک سبار وسولې و جبرئیل امین راغلی او رسول الله مبارک ته پته نه و بس د مکه مکرمه چې کوم قریش او اهل مکه ټوکې او خنداګانې شروع کړې او مسخره شروع کړې چې وګوره کنه دی و چې د الله پیغمبر یم او مونږ ته وی چې سبارا شه جواب بدل درکما نو کدی په خپل دعوه د نبوت کې رښتونه وي خو ځکه نه الله به خبر کړی وي کنه مونږ له جواب را کړی کنه دار الله خبر نکنو پته ولګی چې الله پیغمبر نه دی د دوړو جهانو سردار مبارک ته د دوی په دې ټوکو خنداګانو باندې ډیر زیات تکلیف ورسید او پینزل سورځي وخیرانه له پینزل سورځي پینزل سورځي په جبرئیل امین راغی غون سورته کهف پیرول سورته کهف نازل شو او سورته کهف نازل شو او د دوی د دو سوالونو جواب پاره کېو او بل سورت نازل شو پای کې د روح هغه جواب راغی خو د دې دوه هغه جواب هغه تفصیلی راغی او د روح جواب هغه اجمالی راغی بس د دوړو جهانو سردار مبارک ته تنبیه هم ملو شو دا پینزل سره په دی وه کې داتا انتظار وکړه او پینزل سره دا وه لیټ شو نو دا په دی وجه باندې چې تا ان شاء الله نوي ان شاء الله ویل پکار دی نو ګوره د دوړو جهانو سردار مبارک لرب العالمین تنبیه ورکړه چې هر کار کینو ان شاء الله ور سره وای نو چې د دوړو جهانو سردار مبارک هغه ته امام الانبیاء تعالی و چې ان شاء الله ور سره وای نورونو مونږ او تاسو چې یو کار کوو نو مونږ او تاسو دی ولې ان شاء الله اونوي نو قران حکیم کې د اصحاب کهف هغه واقع امراله د پاک پیغمبر مبارک د زمانه نه ډیر زیات مخکې یو بادشاہ تیر شوی دی دقیانوس بادشاہ دا کافر او دی مشرکو او دی بت پرست او بت پرست
او ټول خلک د بوتانو په عبادت باندې مجبور کړو چې تاسو به د بوتانو عبادت کوئ. لکه تاسو په خپل زمانہ کې وګورئ کله چې یو بادشاہ راشي او بيدینه بادشاہ وي، د دین نه لري وي او بيدینه بادشاہ وي، بيدینی څومره خور شي په وطن کې وګورئ کنه څومره بيدینی خور شي. زه په دې چې په بازار کې ګرځي دا غټ غټ تصویرونه په دکانونو باندې لګیدي دا بيدینه راکړه. خزو ته وګوره د خزو هغه لباس ته وګوره په نری لباس کې به د خزي ګرځي، بازارونو کې به خزي ګرځي، په دکانونو کې به خزي ګرځي او بیا بل خزي وای چې موږ لپاره خپل اختیار راکې چې موږ څه کوو غبکو وای کنه وای تفصیل کې نظم زکه تاسو زمانہ زیات دار سره خبرېږي. ما سره هغه پوښینه موبایل دی غټ موبایل ځا سره نه ساتم نو زه دومره نه خبرېږم څومره چې نور خلک خبرېږي. اخبار غشتو تاجت نن سبا نشتا هغه باندې رسول خبرېږي. دا ولدا دومره بيدینی چې خوريګرونو بادشاہ بيدینی. سو وخت کې په افغانستان کې د طالبان حکومت راغلی و، رب العالمین دې بیا راوستلی کی اسلامی قانون د الله په هر ملک راوستلی کی. نه سندره و نه ټنګو نه ډنګو نه رباپو نه تصویرو هیڅ امن او امان ولی ځکه بادشاہ دیندار. نو چې بادشاہ دیندار او په خوا په سعودي کې چې کوم بادشاہګانو هغه دیندار او سلیماګانې پکې نه وي چې بادشاہ پکې بی دین راغی سلیماګانې پکې داري شروع شوه. دا د حجونو د عمرو د پارم باندې شروع شوه چته داسې نه دي شوی. نو چې بادشاہ دینداري ملک بدلوي چې بادشاہ بی دین بیا به ملک غدینداري غشانت نه وي. نو دا دقیانوس بادشاہ دا مشرکو او بت پرستو نو خلک د بوتانو په عبادت باندې د مجبور کړي او په هر کال به د دوی یو میله و. هغه میله ته به د مشرکان تل او د بادشاہ به ته هغه ځکه به د ټولو خلکو د بوتانو عبادت کو او دا وی په نوم باندې به علالی کول او ذبح به کول. ذبح چې کې د الله نوم باندې د غیر الله نوم بلل بیا خمرداريږي. نو د بوتانو په نوم باندې به ذبح کول علالی به کول. نو په دغه کال باندې دا چې په کم کال د اصحاب کهف د نوجوانان ورسره وتی نو په دغه کال دا الکانم تلی دا نوجوانانم تلی او دغه مشرکان دغه بت پرست خلک تلی او هغه ځکه په د بوتانو عبادت کوي او داوی په غنمونو باندې علالی کوي او ذبح کوي. دی الکانو چې وکتل چیرې داس قمقلو بي وقوف قوم دي ځکه هغه ذات چې زمکه پیدا کړی دا هغه ذات چې اسمانونه پیدا کړی دي هغه ذات چې وحده ولا شریک دیغه شریک نه لري عبادت خدای پکار دی. په خپل لاسو باندې د قانون بوتان او تراشتل په خپل لاسو باندې بوتان جوړ کړل نو بي وقوفانو هغه ته سجده کوي دا غیر عبادتونه کوي او دا غي په نومونو باندې تاسو نذرونه کوي او منښت کوي ولاله کوي. دا غوډیر زیات قمقل توپ دی. عبادت خود هغه ذات پکار دی چې د دې زمکه او د اسمانونو خاوند دی پیدا کړی. دا یو سوچ او فکر د دې الکانو په ذهن کې راغی او داسې اخوا دی خالقانم نو د هغه زمانه چې کم بادشاہګان او وزیرانو د وزیرانو بچو د مالدار خلکو اولادو د دوی د طریقې اخواه نشوي. دغه ځکه یو غټه اونوا نو یو الک دغه خلکو نزان لش اولاد د هغه اون لاندې کیناس او دا سوچ او فکر کوي چې زمونږ د قوم څخه مقل قوم دی چې دا د بوتانو عبادت کوي. عبادت خود هغه ذات پکار دی چې وحده لا شریک ځان سره سوچ او فکر کوي. په دې کې دغه نوجوانان یو بل لکم لار د هغه اون د لاندې کیناس هغه دغه سوچ او فکر کوي. په دې کې بل کس لاړ عمل تکې نه سوچ او فکر کوي بل لار هغه ځکه یو متحد الخیال جماعت را جمع شو دا سوچ او فکر کوي خو بالکل خاموشي ده. او دا چې کم نوجوانان دي نو دا نوجوانان یو بل پیجنیم نه یو بل سره رښتیم نشتا یو بل سره تعارف نشتا خدای ذکر راجم شو. د رب العالمین شان تګور او کارون تګور قدرتونو مالک ته الله په ازل کې چې کوم روح د کوم روح سره یو ځای شوی دی او دواړه روحونه په ازل کې یو ځای شوی دي. اوسم په دنیا کې د الله شان دی هغه روحونه چې په کوم وجودونو کې نه یو ځای دي
ځکه په جسم کې د روح هغه اثر دی. نو په ازل کې الله پاک چې کوم روحونه لا دنیا تر انسان راغلي نو او د دوی د ارواح چې کوم روحونه هغه ځکه یو ځای شوی دي او یو ځای ولاړ دي. نو چې په کوم وجودونو کې دغه روحونه دي نو د هغه روحونه هغه اثر دی پکې د انسانانو یو بل سره ناسته پاسته کوي. نو د دوی د ارواح د اصحاب کهف دا په خوا یو بل سره یو ځای. نو په دنیا کې یو بل سره یو ځای شو. د اون لاندې کې ناستل یو بل نه پیژني، خاموشي ده. هر یو دغه سوچ او فکر کوي خو د یو بل نه خبر نه. څوک د یاري غږ نه کوي، ولی که غږو که مثلا د کسانو کې چې د بادشاہ سیډي پکې ني، جاسوس پکې ني، بادشاہ تعالو نه وي، مخبريونه کې بیا خبراته بادشاہ ضرور رسي. غږ یې نه کو. پدې کې لک سات تیر شو. پدې کې یو کس ډاډوالیو کو او دوی کې خبرو کوي وې دا چې چل چې زمونږ د څومره قوم دی هغه لګیا دی هغه ځکه خپل خوشاله کوي میله کې خپل خوشاله کوي او مونږ دا غوینه ځان لشو د دې اون لاندې کې ناستو اخر زمونږ د دې ځان لوالي بم سوجوي. ار یو کس په یو سوچ او فکر کې پروت دی اخر د دې بم سوجوي ولی مونږ دا غوینه ځان لشو. بل کس پکې ډاډه شو هغه پاسه و یره داسې چل دې زه خو چرالم او د دې اونې د لاندې کې ناستم پدې وده کې ناستم چې د خپل قوم ته مې وکتل ما وې دا خو ډېر زیات بې وقوفان خلک ځکه چې په خپل لاسو باندې کاڼي وتراشل د هغې نه بوتان جوړ کړل او هغې ته خدایان وای د لوی الله سره شریک هغه نومې ولا ورکه خدایان ورته وای د دوی عبادت کوي د دوی په نوم باندې نظرونه کوي د دوی په نوم باندې لاله کوي. نو عبادت خود هغه ذات پکار دی چې د عظیم زمکه او د اسمانونو خالق دی وحده لا شریک ته شریک نه لري. نو په دې وجه دا غوینه زیان لشم هغه بل لک وتوي دغه زمان سوچ ته په دې وجه زمزان لشم هغه بل وتوي دغه زمان سوچ ته په دې وجه ځان لشم. بس دا متحد الحیال یو جماعت دا قائم شو په خپل مابین کې اتفاق وکړو مشوره وکړه چې موږ په فخار کې ځان له عبادت ته پاریوزه منتهب کو هغه ځکه موږ رب العالمین عبادت شروع. الله دې موږ تاسو له ټول نه خشته الله دې خپل عبادت توفیق راکړي د قبول شوی. نو بس دوی ځان له یو عبادت خانه جوړ کړه او په هغه عبادت خانه کې دوی د رب العالمین عبادت شروع د قوم چې کم خلقو هغه د هغې د وطن قوم خلقو هغوی خو د بوتانو عبادت کو چې داسې دوی ته وکتل چېرې دا خو دوی داسې نوي غوندې دین اختیار کړ. یو ته وی راشه وګوره د هلکانو بل ته وی د هلکانو ته وګوره خبره په مزه باندې خورېده لاړه هغه شیطانت بادشاه ته جاسوسي لاړو بادشاه خبر شو. بادشاه وی دا څوک دی چې دا بل دین اختیار کړی دی او زمونږ د خدایانو عبادت نه کوي. کسان ورپسې ولېږل او دا الکان بادشاه راوغوښتل. چې کله بادشاه د الکان راوغوښتل بادشاه د دوی نه تپوسو کړه تاسو عبادت د چا کوي دا خپل زوړ دینه مولې پرېښی دی دا عقیده مولې جدا کړې ده مونږ نه. دوی ورته وي مونږ د هغې ذات عبادت کوو چې دا ځمکه پیدا کړې ده د اسمانونه پیدا کړي دي هغه ذات چې وحده لا شریک دی هغه شریک نه لري د هغې ذات مونږ عبادت کوو. او بادشاه ته هم دعوت ورکړه چې تم ګوري مسلمان شه چې الله وی زړونه ورلک لکل چې بادشاه د دوی دا ډاډوالي ولید. نو بادشاه په هغه دوړه دبا وکړه ویرو دمکه ولا ورکړي الکو وته وې سم شي غوري مړه بام کم غوري خو خشته نوجوانان یې نو وجنم نه لګ د سوچ او د فکر د پاره د موقع او مهلت در کوم. هغه چې کم شاهي لباسو هغه د دوی نه لري کوم او زړی جامې ورته واچولې او وته وی وجلې می خو بس د سوچ او فکر مقدر کوم لکان یې پويږي نه تاسو د خپل دین به پرې دی واپس به زوړ دین ترا وړي او کراو نړې دی نو پرې دم هم نه یو بوجنم سرمند نو باسم. دام د رب العالمین رحم او پدوی چې بادشاہ ورله مهلت ورکړ. بس دا کسان د بادشاہ لاړل موقع ورته ملو شو خپل مابین کې مشورو میټینګ وکړ یو غار ځان د پاره منتخب کړ چې را دې غار ته بلار شو او دغه ځای کې موږ د رب العالمین عبادت کړ. او یو بل توي وی کدل ته موږ پاتې شو
خدا بادشاہ و زکه بادشاہ خو چې به زور کوي نو په مرتدم نکی نو د دې ځای به منګلار شو التبد الله عبادت کو نو دا متحد الحیال جماعت دا د هغه ځای را روان شو چې کوم غار یې رضان د پاره منتخب کړي خو کړي هغه غار تدویراله دلته موږ د الله عبادت کو انسان چې مزلو کې خامخاغله خوب ورزي په هغه غار کې دوی سم لاستل چې کله دوی سم لاستل رب العالمین په دوی باندې خوب را وستل دا ود شو دوی سره یو سپیره هغه سپیره د غار په خله کې ناشته هغه څوکې کوي ځکه چې سپیره نوم څوک راځي نه او بل د دوی دا خوب مجيبه خوب دی په داسې انداز باندې ودري چې ویخ کاری بارتا چې خلک وي دا ویخت چې سو پیور نشي او څومره موده ودري 309 کال د پاسه 300 کال دا په دغه ځای کې د پراتري چې کوم قمري کال دی نو په هغه کال باندې نه د پاسه 300 کال د ودري زمون او دا چې کوم عیسوي کال د انګریزي نو دا 300 کال جوړي هغه ځای کې د ودري اوړي وروړي مول چې انسان په یو ځای باندې پروتي وجودي خرابي نه کال د پاسه 300 کال تیر شو پدې کې دوی راويش یو کس پکې نور ته وای الکه څومره وخم تیر ک نه بعض کسان وته وای و یام یو ورسته راکړه او یام سکم ورسته راکړه ځکه چې کله دوی ملاستو خو پیراغلی وناغه وخت کې سار او چې را بیدار شونو دا ما خام یو روزم تیر راکړه او یا سره پاسه سکم روزم تیر راکړه د ځان نه خبر نه دي چې 309 کال نه پاسه 300 کال خو پراتو خو بموک وې روز یا سکم روزم تیر کړل هغه نور وته وی دا سه بس خبرې دي پدې کې وخت تیروي او یو کس دغه تولېږي بازار ته چې غلار شي خوراک وروړي وګوره دا چې چل چې د خپل قوم تاسو ته معلوم دي ځکه دې ځکه خود بوتانو په نوم باندې خلک لاله کوي او د بوت په نوم باندې چې لاله کړه مردار ده نو چې کم پاک خوراک او د بوت په نوم باندې نه لال شي او زبانی شي نو چې پاک خوراک ورې وروړي یو کس پکې ځان 100 روپیا واغشته وي ګوري نرمي کوي خبره نرمي کوي اسینه چې ته سختیو کې وی مونږ نشي بادشاہ لم بونه زی ګوري هغه د دقیانوس د زمانی روپیا ځان سره واغشته بازار تلار چې بازار تلار دکاندار له روپیا ورکړه وې د دې سودا را لراکه دکاندار چې روپیا ته وکړي دا روپیا خو په دې وخت کې نه چلیږي د کم ده د بابا آدم علیه السلام د زمانی روپیا د رقم نه پاسه راوړل ګور راګور دې الکته وته لک صبر وکړه دکاندار په شکیشت چې د خزانه مونتره او دو سیواله بل دکاندار ته وقول ویراشه کنه ناشنا را پسې د کمه زمانی روپیا راوړل په دې سودا غواړي هغه بل ته خوله بس هغه دکانداران وی دا سړی خو گرفتارول پکړ دا خو معلومیږي چې تزانه په زړه په خوانه خزانه ورته ملو شوی دا او دو سیواله دا خو گرفتارول پکړ لاړه خبره د پولیسو ته ورسېده په زمانه کې چې کوم د حکومت کسانو بس دغه سړی چې کوم بازار تر سابقه بوتلو یملیکا یا تملیحا دا غنمو کله کې گرفتار بادشاہ له بوت په دغه زمانہ کې چې کوم بادشاہ دا غنوم بيدوسی سو او دا سوچه مسلمانو او دا نیک سړی د رب العالمین شان ته ګوره دغه وخت خلک مسلمانان بادشاہ مسلمانو چې بادشاہ مسلمانو خلک مسلمانان نو په دغه وخت کې یو ډله پیدا شو چې اغوی د دین انکار وکړي چې د قیامت پر ورځ بل بیا واپس خلک جمع دي کیږي دا ډوکه چې یو ځل خوري شي او دا ایرشي او دا ختم شي نو بیا به ملا خلک جمع دي کیږي نو دا بعض بعد الموت نه انکار وکړي چې واپس د مرګ نه پس جمع دو کېدون نشته بادشاہ ډیر کوشش کو چې دا په کومه طریقې باندې صحیح عقیده تراوړي بادشاہ ډیر زیات خواري کوله خو لیکن هغه خلکو منلنه دغه بادشاہ بيدوسیز بادشاہ دا ټاټ جامې واچولې دا ټاټ او رب العالمین ته جړاګان او کوزاری وکړه چې یا الله داسې څه طریقه پیدا کړي چې دا خلک واپس دې صحیح دین تراوړي او دا علت عقیده پریدي د مرګ نه پس جمدون اومني رب العالمین د بيدوسیز بادشاہ هغه دعا الله پاک قبول کړه اصحاب کهف را بیدار شو یو کس پکې بازار ته دا تملیحا یملیحا یبوت شه بادشاہ و تیوی جی چې ته پخوانه خزانه مونته او دې راغلي دي هغه به وی دا زمون خپل پیسې دي او داسې پروګرام دي چې خزانه کم نه مونته
دا موږ خپل پیسې خزانه مزانه نشته. خیر یو جنگ جګړه جوړه دی وي خپل دی وي وته نه تا خزانه مونته آغا چې کوم دقیانوس بادشاہ تیر شو ناغه په یو تخته باندې د اصحاب کهف د نمونه لیکلیو چې دا سرکاري مجرمان دي او دا تختی دي او چې چالم پلات باندې ورل دا به گرفتاری کې دي په سزا ورکول کی. هغه چې کومه تخته او هغه دغه بيدوسیز بادشاہ سره پرتا وا او دا واقعین هم دي خبرو چې په خوا زمانہ کې سنو جوانان تختیدلی دي د ته له کستا سنوم دي وته تملیکا دا غبل مرګري د سنوم دي پلان کې د بل سنوم دي پلان کې د بل سنوم دي پلان کې هغه تخته چې وکتله هم اقنمونه بیان کړي چې کومه په تخته باندې لیکل شو. بد بادشاہ ډیر زیات خوشاله شو او د تیوی رازا ستاغ نور برګری کوم ځای کړي یره وی هغه یو غار دی او هغه غار کې هغه دی نو بادشاہ وته زم در سره زم بادشاہ مرا روان شو دا لوی لړۍ د ورپسې دنیا خلک را روان شو چې اوس د چې را سابقه پوینو نو چې کله را روان شو را تملیکا ورته وی چې دا سې چل چې موږ دا غي زوړ بادشاہ نه روتیو او موږ ته خو پته لګی چې دا 309 د پاسه 300 کال شو مونږ ته پته لګی دا خو ځاته پته ولګی دا نو کدا سه ناګهانه تاسو د غار ته زما پاغي مرګر وردن نشه نو دوی به او یریږي چې دا غد دقیانوس بادشاہ جوړ را نو تاسو لګ د غار په خله کې بارود رېږي زب ورشم اغوی به مال خبر کم چې انصافدارو دا په غار کې مونږ نه هله پاسه 300 کال تیر کړی دقیانوس بادشاہ خو چې د خورې شویم دی اوس مسلمان بادشاہ ریدار راغلی تاسو ملاقات بادشاہ وته ډیره زیاته خبره ده. آغا تملیکا دن ورغه هغه خپل مرګري خبر کړ چې ګوره مونږ په دې غار کې نه د پاسه 300 کال تیر کړ. هغه دقیانوس بادشاہ خو کلونه تیر شوی دی الحمدلله اوس چې کوم بادشاہ دی بيدوسیس هغه مسلمان دی خلک مسلمانان دي او دا استاسو ملاقات لراغله استاسو په انتظار باندې بار ولار دی. دغه کسان روتل دغه بادشاہ سره الیک سلیکو کو یو بل سره خبره ترې شوې او واپس هغه غار ته دا وردن نشو سملاستل رب العالمین ته غځه کې واپس شو. بادشاہ خلکو ته وی اغه ذات چې نه د پاسه 300 کاله یا دا ځوانان ود کړی دي نو تخت خوراک ملاویږي نسکاک ملاویږي نو وب ملاویږي هم اقشان نوجوانان دي د دومره مدته تیر شو. نو اغه ذات چې په دې باندې قادر دی چې نه د پاسه 300 کاله پس یو انسان ود ساتل شي بغیر د خوراک نه جمدې ساتل شي را بیدارول شي هغه په دې باندې قادر دی چې د قیامت پر ورځ داخله د قبرونو را پاس بس خلق پیش خلق ویره دي ځکه اوس صدا سي نه جوړ پکار دی یادګار پکار دی بیا په هغه ځای باندې جمعه جوړ ک جمعه د نخې د پاره. نو د دوړو جهانو سردار مبارک تر دوی هغه واقعا رااله په قران کې هغه ورته هغه قران کې رااله بس خبره بیان شو اهل مکه وته رونو لک سوچو کا یو خدا دې شراکم نو جوارانو د الله عبادت وکاو نو رب العالمین حفاظت کوونو ک الله حفاظت وکړه. دویم دار چې دوی سره سپیو احادیثو کې هو د سپینه من راغلی سپی پکور کې ساتل د حرام یو هغه سپی چې هغه د احکار د پاره سره ساتي یا د سارو د سوکې د پاره ساتي یا د کور د سوکې د پاره ساتي نو دا جایز ده. او د دینه ما سیوا کې سړی په کور کې سپی ساتي یا تصویر ساتي دا حرام بلکې په بعضو روایتو کې راځي چې د دې دریو سپونه علاوه چې کوم سپی سړی کور کې ساتي نو د دنه نیکونه به 2 قیرات نیکه روزانه کوي قیرات او رکوټي وزن دی دا به کوي. نو چې دا دغه اصحاب کهف دومره نیکان او بزرگان خلک دي نو دا سپی ځان سره ولې ساتي نو ګوره کې دي شي چې د عیسی علیه السلام په دین کې داخله خو په هغه مذهب باندې وو په خوانو دینونو کې به د سپیره ساتل نه مننه وراغلي یا دا مالدار خلکو په خوا خو موټر لارې نه وي د مالدار خلکو بسارو نو دا بسارو والا خلکو نو دا سپی ور سارو د حفاظت د پر سپی ساتلی ور سره به بلدو دې ځکه مور راغلي. خیر ګوره هغه سپی چې د دین کانو خلکو سره مرګره شو رب العالمین ولا یو درجه ولا ورکه درجه. یو صحابي راغی د دوړو جهانو سردار مبارک ته فرمایي د الله رسول قیامت بکل راځي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وتوی وی تعالی قیامت د پاره ست تیارې کړي
نو دا صحابي شرمنده غونته شو وی دا الله رسول زما خدا سے نزیات نفیو نشتا او نه مې دا سي زیات ذکر اسکار شتا خو صرف دومره خبره ده چې الله او د الله رسول سره محبت ساتم عبادت نه دومره نشتا او الله سره او د الله رسول سره محبت ساتم د دوالو جهانو سردار مبارک وتسوي المرء مع من احب انسان به هغه چا سره په جنت کې یوځای وي چې چا سره د محبت دی چې چا سره یوځای هغه سره په جنت کې حضرت انس رضی الله عنه وی چې دا خبره مې د رسول الله مبارک نه اوریدا نو د ایمان نفس په بل صدوم رنیم خوشاله شوی لکه چې په دې خبره خوشاله شو ولی ما ته پته و چې زما محبت الله سره دی زما محبت رسول الله سره دی ان شاء الله په جنت کې به رسول الله مبارک سره مرګره نو چې عمل کړي بیکارم دی ډیر عمل دې نشتا خو محبت د اتقیاء او د صالحین او د نیکانو سره دی نو رب العالمین به دغه محبت د وجه الله وي سره جنت کې یوځي او کنه یو دیندار سره یو نیک سره یو عالم د دستور از غیر برداشت کولی نشي نو سبو سره مرګري شي نو دا اصحاب کهف دې سپیټو ګوره کنه چې د دیندار خلکو سره لک سات لم مرګري شو رب العالمین سپیلم یو درجه ورکړه بعد کتابونو کې راځي چې دا سپی به د قیامت پر ورځ باندې رب العالمین د انسان په شکل کې د انسان او جنت ته به رب العالمین ور داخل کړي دا ولی دار اصحاب کهف دغه صحبت د وجنه د نوح علیه السلام جیتاو ګورا د پیغمبر زوی د پیغمبر خو لیکن چې د پیغمبر زوی دی خو د کافرانو سره مرګره شو غلط ډلې سره مرګره شو الله به جهنم ته ورواچي او سپیتاو ګورا چې د نیکانو سره مرګره شو الله به انسان شکل ورکی جنت ته به ور داخل کی نو ناس تا پاس تا نیکانو خلقو سره محبت د نیکانو خلقو سره پام کوي چې ګوري غلط خلقم دوکنه کی مولیانو پس کنزلیونه کې نیکانو خلقو پس کنزلیونه کې طالبانو مدرسو پس ګوري بدونه وایي بی دینو خلقو سره مرګره ګوري نشي دوکنه شي ګوري او د هغه انسان نسپیرو بد قسمت انسان بل شته دینه چې په علماء بدزونه شو په طالبانو بدزونه شو په نیکانو بدزونه شو داغوی هغه غلط خیالونه داغوی مطابق د ذهن تراله چیرې دا مولا خدا سره دا عالم خدا سره دا طالب خدا سره دا مدرسه خدا سره دا چې کوم غلط سوچونو فکرونه د نیکانو خلکو د ذهن ته غلط سوچونه پیش و چې د انسان بدبخت دی دا سپیره دی دا شقی سپیره دی کنه دا سوچونه بدل ذهن ته راتلل نو خیر ما درته وی سر کې خبره درته کړې و چې ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ګوره دې مرګرو ته یو خبره کوم دا سیمه کوي چې تاسو زموږه تقریر وکم نو زه خو سره مخ کې روسته خبره وکم تاسو قصه راواله قصه غوړي خوره نه قصې سره وګوره مخ کې روسته ما خبرې کړې یو واقع سره مخ کې روسته خبرې کړې نو صرف دا مراله چې قصه راواله وغه په فیسبوک باندې شیر کې انور خبرې وسره پرې دې د عبرت خبرې وسره ټول پکاري ښا نو ګور رسول الله مبارک تعالی سوی ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا دا سمو چې دا کار به سبا کوم مگر دا وسرواله الا اي شاء الله ک الله واړي نو هر کار چې کوي نور ان شاء الله ور سره وای یو سړیو نو خزه ته وی یره کور کې خزه ته وی خزه ورته وی پیسې کور کې نشته نو مهرباني وکړه اخر د سله ساتلې دا منډه ته بوز او د اخر خرڅ کو پیسې براول دی ورته وی خزه اوسې بوزم اوسله را پیسې راول اخذ وته ان شاء الله ور سره لګوایا ها دی وته ان شاء الله ته پکې ساجت ته خو خر میدای د موګی نه پرانیسته منډه ته بوزم اوسې خرڅوم نه پیسې راوړم ان شاء الله ته پکې ساجت ته اخذ وته حسابدار ان شاء الله ور سره وایا دی ان شاء الله ته پکې ساجت خرید پړی نه ونیو منډه ته روان چې منډه ته بوته وی خر خرڅو سوداګر رال چې خریو کته خره خوښ پیسې ولور کړ خریته واغش دې د منډه نه روان شو چې د منډه نه روان شو په لار وته کسان ولاړو دا بعضی کسان ولاړی د لاري شو کوي هغه شکمارو ته هغه پیسې واغشتي خره بوته منډه کې خرڅ کو کوټ ته تجيب راغی خزه وته څنګه چل خرڅ کو دی وته او ان شاء الله خر می د بوګینه پرانیس ان شاء الله
نو خپه مزه مزه مې منډه ته بوت ان شاء الله الله په گا کم راوستو ان شاء الله په ګران قیمت باندې خرڅ کو ان شاء الله پیسې مې جیب کې واچولې ان شاء الله چې د منډه نه روان شم ان شاء الله په لار باندې کسان ولاړو ان شاء الله غ پیسې هر په زور باندې واغشته اخذ وتوي کو ډیر ان شاء الله وې کنه او کار نه کی پیسې درنه تللی تا تماغي وخت یو چې ان شاء الله ورسره وای او تا ان شاء الله تساجد ته اوس کډیر ان شاء الله وې نو کار نه کیږي نورونو هر کار چې کین ان شاء الله ورسره وایا ځکه چې رب العالمین اونغواړي یو کار نه کیږي او چې الله غواړي نو کیږي با وګوره دوکې را پارو نه وګوره بعضی وخت کې به یو قصبګری هغه ته ویرا شکار له شروع کا هغه ته خپتر چې په دې تاریخ نشم شروع کولی ان شاء الله په پلان کې راځم شروع کوم نو د دروغ د پاره او دوکې د پاره نه چې ستا په ذهن کې چې په دې تاریخ به شروع کوم هغه تاریخ غوایا ان شاء الله ورسره وایا نو هر کار چې کې په خپل ځان باندې به اعتماد نه کې باور او اعتماد به زموږ په چا باندې وي په الله باندې وي چې په الله دې باور وکړه هغه کار به ان شاء الله ستاسو سر ته الله رسي او که په ځان دې باور وکړه هغه کار به سر ته نه رسي نو هر کار چې کې و ان شاء الله دا کار وکوم دا به الله پاکي دوک یا الله زمونږ را دي الله موږ د خپل قهر نو ساتي الله موږ د خپل عذاب نو ساتي الله چې کوم اتقیا دي نیکان دي علما دي او صالحین هلک دي الله هغه سره زموږ محبت پروردگار پیدا کړي الله هغه سره محبت پروردگار پیدا کړي الله هغه سره محبت پروردگار پیدا کړي الله موږ د خپل قهر نو ساته موږ د خپل عذاب نو ساتي الله چې څومره کسان بیماران دي شفا ور پروردگار ورکي چا یو بل سر رواني الله رواني پروغ باندې بدل کې زمونږ د مدرسې د ډیګرام اداره الحديث والقران الكريم الله ډیر زیات خیر ته پروردگار خور کې الله ترقی ولا ورکي الله قبولیت او مقبولیت ولا پروردگار ورکي اخر وخت په دې دا کلمه روانه کې لا اله الا الله محمد